بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو دا ویډیو مونږ خاص کر د رمضان په اړه چې مونږ په روزه کې څنګه روټین وي. ټولو ته معلومه مونږ د 10 کالو نه د دم درود چې کم دی دا مونږ به د شپې کولو. د ټولو نه غټه خبره ده چې کوشش دا وکړو چې په رمضان کې بس ما راځي چوټي وکړو، ځکه چې دا د عباداتو میاشت ده چې مونږ هم کې عبادات وکړو او تاسو هم کې وکړو. بله غټه خبره ده چې په رمضان کې الحمدلله رمضان میاشت دومره بختوره میاشت چې بدې کې زیاتره د جناتو ولا یا د اثرات ولا بیماری چې کم دی دا نه وي، ځکه چې کم سړی روژه نیسي نو هغې بدن ته شیطان نه داخلېږي، شیطان نه داخلېږي نو جنات هم نشي راتلی. بله غټه خبره ده چې شیطان چې کم دی په دې میاشت کې تړل شوی ده خبیث. او مونږ تاسو اوس پوښتنه کوو چې تاسو د ورځې دم ولې نه کوو، د شپې ولې کوئ؟ نو اصل کې ما د ماریا والا الرجي ده. نو زه چې کله 4 یا 5 مریضان دم کم هغې نه بعد تاسو به ما سره په ویډیوګانو کې ګورئ ما سره ترموز پروت وي یا سره اوبه پرتې وي، نو زه خامخا د اوبو نه ګوټ وکړم ځکه چې ما والا د ماریا والا الرجي ده. نو که زه د ګوټ ونه کړم مطلب نو بیا به داسې وي چې بیا به روژه خوړلې وي، هسې نه چې مطلب فرض رانه خراب شو نفلو کې مطلب مخکې روان. نو اول خو دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړو چې بس په روژه کې مه راځئ، وقفه وکړئ، د یو میاشت مونږ هم پرېږدئ او تاسو خپل عبادات وکړئ. که بیا د چا ډېره ایمرجنسي وي او مسله وي یعنی پیریان سره پرته چې ګوره دا مریضان خو ماله بیخي نه راځئ چې وایي چې میدا مو خوږېږي او خپې مو خوږېږي او لاسونه مو خوږېږي، هغه خو بلکل چرانه شو. او چې کم ایمرجنسي مریضان وي چې پیریان په حاضرېږي یا بېهوشه کېږي نو هغه به د مونږ روټین دا وي چې د ماسخوتن د تراونه بعد به مونږ کینو مختصر یو 2 غنټې به کینو د هغه کسانو لپاره چې چا ایمرجنسي مریضان وي. نو نور چې کم دی هغه مریضان موږ له رانه شو چې خپه مې خوږېږي او لاس مې خوږېږي او د ورځې ورته ما خپل وزر وویلو چې د ورځې زه ځکه دم نه کوم چې ما الرجي ماریا والا زه چې 15-16 مریضان دم کم بیا به بس کم. نو موږ روټین به انشاءالله د شپې وي. کم مسلمان لا چې دا ویډیو په مخه ورسي نو ضرور یې شیر کو، ځکه یې شیر کو چې یو مسلمان اصلا چې په تکلیف شي په حق روژه کې بیا د ورځې راخوشي دلته یې علاج هم ونه شي او بیا دلته موږ سره ناسي. نو کوشش دا وکړو چې دا ویډیو در سره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کو. والسلام.